نو بهر الله جل جلاله په دغه مضمون کې په دغه آیتونو کې فرمایي چې واقیم الصلاة تاسو مونځ قایم کو د انسان مونځ قایم کوي الله طرف ته رجوع کوي نو د دې ولکم حب جاد هغه به کمیږي لازمي خبره ده چېرې داسې یوه هستي شته دی داسې یو ذات شته چې هغه ما نه لوی دی بلکې پرې ټول کائنات نه لوی دی او هغه ته زه سر ټیټام رکوع کم سجده کم نو زه څه شی یم انسان کې به عاجزي رسي انسان کې به خاکساري رسي انسان کې به دغه حب جا ولکم مرض دا به ختمېږي نو مونځ قایم کوه مونځ قایم کول یو مونځ کول دی یو د مونځ قایم کول دی مونځ قایم کول دې ته ویلی شي چې 15 وخته مونځ سره د ټولو شرایطو سره د ټولو آدابو مستحباتو سننو واجباتو فرایضو د ټولو شیونو رعایت ظاهري باطني انسان وساتي او صحیح طریقې باندې مونځ ادا کړي او صرف دا نه یو ټایم کړی دوه ټایمه نه دي کړي دوه ټایمه کړی درې ټایمه نه دي کړي نه بلکې 15 وخته مونځ قایم کول ویلی چې 15 وخته انسان مونځ قایم کوي نو دغه د حب جا ولا کم مرض دا ورته زه څه یم ما نه داسې یوه لویه هستي شته دی لویه ذات شته چې هغه د سر ټیټم نو انسان کې به خاکساري عاجزي به پکې راشي و آتو زکات زکات ادا کوم یعنی انسان کې کوم حب مال دی انسان به مال حاصلوي خو لیکن څه کله دا زکات ادا کوي د دې زړه نه د مال والا محبت ووځي مال والا محبت وځي چې اصل د الله حکم دی که ما سره مال شته که نشته که عزت شته نو زه به د الله حکم پوره کړم نو خاص طور باندې الله جل جلاله فرمایي چې مال خو حاصلول پکار دي خو لیکن زکات هم ادا کوم او زکات چې انسان نه ادا کوي مال حاصلوي او زکات نه ادا کوي نو بیا د الله مجرم دی الله جل جلاله پکړ کې رسي د الله جل جلاله په ګرفت کې به رسي الله پاک د مو تاسو خپل پکړ نه ګرفت نه دنیا آخرت نه بچو سدي او ورکعوا مع الراکعين بل حکم دا چې تاسو رکوع کوونکو سره د جمع منځ حکم دی سمونځ خو تاسو کو خو لیکن د جمع سره فضیلت زیات دی لکه احادیث مبارکو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځان ته منځ او جمع سره منځ داسې فضیلت لري لکه انسان یوه نیکي حاصله کړي ځان ته منځ کوي او یو روایت کې راځي چې لکه 25 درجې 25 فضیلتونه ورته ملوي شي او یو روایت کې راځي 27 درجې ورته ملوي شي یو ځای کې انسان ته وانه کې ملوي او بل ځای کې 25 یا 27 درجې حاصلېږي نو انسان حریص دی دنیا باندې کې هغه سره تذکره کوي نو هغه دنیا باندې کې لګیا هرس کوي او که دین باندې کې سره نیکیانو باندې کې هرس سره مذاکره ورسره کوي نو انسان کې هرس مدار راته دی هغه کوشش کوي چې دغه شی حاصل کړي نو دی وجه نه الله جل جلاله فرمایي چې تاسو رکوع کوونکو سره یعنی څه مطلب د جمع سره منځ کو او د جمع ولا فضیلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې منځ کول جمع سره هغه ډېر لوی فضیلت لري او جمع سره فایده هم دا دی چې په جمع کې د یو کس ولا منځ قبول شي به د ټولو ولا سره کار شوی د ټولو ولا سره قبول شي او که نه وي الله جل جلاله د خلکو د صدیق یعنی مجموعي طور باندې توفیق ورکړي چې ټول متوجه شي نو الله پاک هغه